باندې ستاسو مشکور یم چې دا کم طریقې سره چې تاسو زموږ استقبال هم وکړو دا کم ګڼ تعداد کې چې تاسو دلته کې نن راغونډ شوئ دا کم عزت هم چې موږ له راکړو نو په دې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یم ما نه مخکې سردار خان په مختصرو خبرو کې د علاقې د پسماندګۍ ذکر وکړو د دې چې کوم ضرورتونو هغې طرف ته اشاره وکړه عزتمندو که موږ وګورو نو څه موده مخکې چونکې د فاټا حیثیت و نو د هغې د وجې نه دا بعضې علاقې د صوبې د دغه نه بهر وې او د هغې د وجې نه ډېر ځایونو کې کار نه شو کېدی اوس چې کوم د فاټا علاقه ضم شوه او ټوله د صوبې حصه شوه نو هغه مسله حل شوې ده خو بنیادي طور باندې اوس د دې ضرورت دی چې داسې خلکو لاس مونږ ونیسو داسې مشران ځان له وټاکو چې هغه زمونږ د حق تپوس هم وکړي او زمونږ دا کومه پسماندګي چې ده زمونږ دلته کې چې دا کومې ستونزې کومې کشالي دي چې د هغې حل کولو کوشش هم وکړي سردار خان په خپل خبرو کې خبره وکړه چې لن دا بازه حالات وګورو د جانکو د کالج روډ حالات وګورو او د دې حالات وګورو نو ډېر لوی فرق دی په دې باندې د دې مشران هم ښه پوهېږي او زما خیال دی چې دا ځوانان هم ښه پوهېږي چې هغه وخت ته چونکې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا به نماینده و د هغوی توجه ورکړې وه اوس انشاءالله دا علاقه هم موږ سره راله دا تاسو له تسلي راکوو چې زیاته توجه به تاسو ته راکوو به ستاسو د مسایلو د حل طرف ته به توجه ورکوو به دلته کې ما د پته نه د روډونو ضرورت شته د بجلی د نظام بهتر کولو ضرورت شته تعلیم د یو قوم د ترقۍ لپاره ټولو کې لازمي شی دی او دا د ډېر افسوس خبره ده چې په 21مې صدۍ کې زمونږ ماشومان 8 کیلومیټره مزل کوي د تعلیم د حصول لپاره انشاءالله دې طرف ته به توجه ورکوو به او تاسو ته به لنډ دلته کې سکولونه جوړوو به سکندر حیات خان شیرپو سکندر حیات خان شیرپو دغه سره سره د صحت سهولتونو چې دي د هغې طرف ته هم توجه ورکوو به مونږ دا غواړو چې زمونږ دا علاقه ترقي وکړي دلته کې خلکو ته سهولتونه میلاو شي نو په هغې باندې به مونږ هم ښه ښکاري او تاسو به هم ښه ښکارئ بیا ورسره یو دی
پسماندګي لرې کول، بیا ورسره چې خپل دې ځوانانو له د روزګار ذریعې روړو چې دوی په خپله خپو باندې ودرېږي او د خپل مشرانو مدد وکړي چې دا ژوند ښه بهتر طریقې سره تېرولی شي. دغې طرف ته هم توجه ورکوو به. عظمت ناظم صاحب ما ته مختلف د دې مسایل هم بیان کړي دي. د معدنیاتو سره هم چې کوم مسایل دي هغه هم ما ته پته ده، انشاءالله هغې طرف ته هم توجه ورکوو به. دا تاسو ته تسلي راکومه چې تاسو له د ورورولۍ او د پښتو لاس راکوو او دا تمه تاسو نه لرم چې تاسو به هم راله د ورورولۍ او د پښتو لاس راکوئ او انشاءالله چې زمونږ دواړو اخلاص وي نو الله تعالی هم په کارونو کې برکت راشي او دې ځای به یو ځای مشترکه طور باندې به دا علاقه چې دی دا به د ترقۍ په لار روانه وو. دا یو څو ورځې دي عزتمندو، په دې کې به تاسو را سره همت کوئ. هر یو کور ته رسېدل یوازې ما لپاره ګران کار دی. تاسو به دا لږ ساعت دلته کې راتګ حاضري چې ده دا به د ټولې علاقې ته حاضري ګڼئ او تاسو به په خپله نن نه به داسې ګڼئ چې تاسو په خپله د الیکشن ته ولاړئ. دا پیغام دا خبره به کور په کور کوڅه په کوڅه تاسو رسوئ او انشاءالله د 9 فروری نه به ستاسو د خدمت سلسله به مونږ شروع کوو به او انشاءالله تاسو به ګورئ چې تاسو ته به فرق محسوس کیږي به او انشاءالله دلته به ترقي کیږي.